بسم الله الرحمن الرحيم. 13 نمبر عنوان عقد الوكيل مع من لا تقبل شهادته له. وکیل کچری عقد وکی خرڅ کی د موکل شه یا واخلی موکل د پاره د هغه چا سره عقد وکی چې داغو شهادت د وکیل لپاره نه قبليږي. پلار سره مور سره نیا نیکه سره زوی لور دغه شان خزي خاون دې له به اعتباري کني با نو مسله ذکر کړی د قدرت مولا د امام سے مسلک داده چې وکیل بالبيع او شراء دلنه د جایز چې عقد وکي د بلار نکاح بچي نوسی خزي غلام او د خپل مکاتب خپل غلام او یا مکاتب غلام سره مسله د مطلقاً نه ده. بهرحال تاسو ته وګورئ وی والوکیل بالبيع والشراء لا يجوز له ان يعقد عند ابي حنيفه رحمه الله مع ابيه وجده وولده وولد ولده وزوجته وعبده ومكاتبه. او د صاحبانو قول څه دی هغه وی کچري وکیل د موکل لپاره بيع شراء په مثل قیمت باندې دغه خلکو سره کوي سیدا. وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله يجوز بيعه منهم بمثل القيمه الا في عبده ومكاتبه. البته وکیل د خپل غلام سره نشي کولای، خپل مکاتب غلام سره نشي کولای. دغه لقیدونه دي دغه لګو ور سره نو لا يجوز له ان يعقد عند ابي حنيفه رحمه الله مع ابيه. دا کسان شمارل دي دیر بار لن عنوان دادي من لا تجوز شهادته له وجه صدا وکیل چې دا مؤتمن دي امانتګر دي او کچره دغه خلکو سره عقد کوي تهمت ور سره ملحق کیږي، تهمت بلګي. او یو مولا یو کتاب لیکل دی لوی عالم تر شوی اصول المسائل الخلافیه، هغه کې د امام صاحب او د صاحبانو ترمنځ کوم مسائل اختلاف دي، کوم مسائلو کې اختلاف دي، هغه کې اصول لیکلي دي. خپل اصول د امام صاحب اصولم دي او هغه دواړو دي. به چې امام صاحب شیخین او امام محمد رحم الله اختلاف دي، دغه خپل اصول دي. او به د طرفین او د امام یوسف رحم الله صاحبانو خپل منس کی هغه خپل اصول دي. نو هغه دلته وصل لیکله ما تمهید کی خودلو چې دا وکیل سره چې دا امانت مؤتمن دي او ګردي خلکو سراقت کوي، خیانت تهمت پکې لګي دا سیدا. او الاصل عنده انه يعتبر التهمه في الاحكام. امام سے بنسبت صلی الله علیه چې تهمت لب احکامو کې اعتبار شته، کم نه کې تهمت لګیدل جایز بنوي. فكل من فعل فعلا وتمكنت التهمه في فعله حكم بفساد فعله. په پوهه شو کنه څوک چې یو کې فعل وکي او ممکن یو به تهمت دغه په فعل کې بس حکم په فساد فعل باندې لګي. اصول المسائل الخلافیه را 14 نمبر سره لیکلو. ځکه امام صاحب رحم الله وی دی سره نه دسي خود سے نه د چې مطلقاً نه د صحیح کما تاسو وخت ویل د چې نه د چې مطلقاً نه د صحیح نور قصه بس کوم. د دې مسلې څلور صورت جوړیږي. کله چې بيع یا شراء وکیل کوي نو موکل د بارا ممن لا تقبل شهادته له سرا. اول صورت دا ده چې د موکل شه ممن لا تقبل شهادته له باندې د خپل قیمت نگران خرڅي یا موکل لپاره د اصل قیمت نم ارزان اخلي، دا بل اتفاق جایز ده. ځکه دلته تهمت نشته، نو خبره تمکنت التهمت قید لګیدل د امام صاحب پاسل کې تهمت نشته. صاحبین ورته سم جایز وي. یو مثلا د مدار چې موکل شه ممن لا تقبل شهادته له باندې خرڅي وکیل
او په غبن فاحش سره خرڅي غبن د غبن بیان سره روان دي مثلا 100 روپو د موکل شه د بلس روپۍ به خرڅي یا دغه د 100 روپو شه دي او موکل لپاره بسل منی اخلي دا بل اتفاق جایز نه ده بلا خلاف دلته وسغه امام صاحب دا کوم اصل دی غلګي تاسو وایئ شولې دریم صورت دا ده کچره بغبن یسیر باندې ممن لا تقبل له شهادته خرڅي اخلي نو به د امام صاحب بنز نه د جایز غدل تم تهمت هغه امکان شته د صاحبانو بنز باندې جایز د څه صورت شو درې او څلورم صورت کبه مثل القیمت خرڅي نو به د 100 روپو شه د موکل له هم په 100 روپۍ خرڅي د خپل ممن لا تقبل شهادته لهم شيء د 100 روپو د بسلی اخلي نو به د امام صاحب دوه روایت لري یو دار چې صحیح د بلدار چې نه ده او د صاحبانو قول دار چې جایز ده ور سره دیمه مسله دا کچري موکل ورته ویل چې دغه نیم را لاخسته شي د ازماشه په دغه مانم خرڅول شي نو به بل اتفاق جایز ده ځکه مخکې دلالتن منع او دلته صراحتا اجازه ده او موږ ویلو بار نمبر مده کې العبرته بالدلاله في مقابله تسریع وکړه خرڅول شي به خرڅول شي البته خپل ځان معنی خرڅي ځان له اخلي د موکل شي یا خپل غلام معنی خرڅي یا خپل نابالغ بچو باندې خرڅي موکل شي به بسوي بین د جایز او وجه ولدا ذکر کړي د عام فقهاو مسله دا ذکر کړي چې باقاعده اجازت وی د موکل له طرف هم نه ده صحیح تسریع وشي وجه دا چې موږ ویلو په بیعاتو کې وکیل شي عاقد وی د موکل له طرف په بایع باندې دا باقاعده خپل بایع وي نو چې وس یې خلی دا به مشتری شي یو کس بش مبایع مشتری شي یو طرف ته مقتضی موجود دی جایز دی چې بل طرف ته مانع موجود شو امنګ قاعده ویلي و 45 سمن اذا اجتمع المانع والمقتضي اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع او مانع له ترجیح ورکو بس نه جایز خو غنو فقهاو لیکلي دي چې بزانم خرڅول شي ډېر دام لیکلي دي زموږ اردو فتاوجاتو کې مسله مختلف فيه ذکر ده تنقیه الحامدیه وغیرہ ډېر تقریبا هندیه کې دي کچره باقاعده تصریح وته کی بزا بیت خپل مخستل شي فتاوی ذکریہ کی دا صورت لیکل دي عثماني کې لیکلي چې نه ده جایز عام طور زموږ فقهاو دا لیکلي چې سره د اجازه تم په خپل ځان یا په غلام یا په نابالغ بچو باندې نشي خرڅول یا نزان لیدل نشي خستل تاسو به دې پوه شئ مخکې راځي وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله يجوز بيعه منه بمثل القيمه الا في عبده ومكاتبه نو کتاسو دا مسله به کوم کسری کې د سی ویل کی تسریح شوی کنه ده شوی چې تسریح شوی د دوه صورت به جوړ شي ځان له غلام له او نابالغ بچو له دینور له دوا او که تسریح نه ده شوی به د څلور صورتونه دي مجموعه به شپږ صورت شي سورلسم نمبر عنوان مخالفت الوکیل فی قدر الثمن کله چې وکیل مخالفت وکړي د موکل په قدر ثمن کې مخالفت وکړي نو درې مسلې ذکر کړي یو وکیل بالبيع ارزانی خرڅ کی ورلا یو وکیل بالشراوی ګرانی ورلوالی او درېمه مسله کې به د غبن مسله کې چې غبن یسیر کم دی غبن فاحش کم دی عبارت بیان نه نو اوري مسله ذکر کړي کله چې وسړی بل وکیل بالبيع مقرر کې د ازما شیخ خرڅ کا امام سے مسلک دا دی که په هر څومره روپوي ورله خرڅ کو جایز ده غرانو کارزانو غبن یسیر سره که غبن فاحش سره او د صاحبانو مسلک دا دی که بغبن فاحش سره به نه ده جایز رسی بدی او تو ګوري
والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير امام سے وہی عند ابي حنيفه رحم الله القول الصواب کی وہی ہمدا مفتى به رائے دا وقال صاحبين فرمایا لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس في مثله کبه دومره نقصان خرج کو چې دغه شان سړی نه دوکه کیږي دا دوکه شو 100 روپو شي کې بناوې خرج کو ټیک ده پاسی خرج کو صحیح ده خو که 100 روپو شي بلستو به خرج صحیح صاحبین وي دا نه ده جایز وي تاسو پوه شئ دلتم یو اصل اصول مسائل خلافیه کی ذکر شوی الاصل ان الاذن المطلق اذا تعرى عن التهمه والخيانه لا يختص بالعرف امام سے بنظمانی مسله دا کله چې اذن مطلق شوی او د ویلو خرج سکا او دا د تهمت نه خالی و د خیانت خالی و د تهمت او د خیرات نه نبی بدا اذن مطلق چی عرف معنی نه مقید کیږي بس فریدا المطلق یجری علی اطلاقه 63 نمبر ماده جاری کې بس پرڅو خرڅولې شي مطلق دی اصحابین وینا عرف قید لګولې شي بهم اذن مطلق دی کده تهمت او د خیانت نه خالی دی عرف کې دغه مطلق قید لګي لګري دي قاعده په اخر کې ورسره کنه معلوم يقوم دلیل التقید نصا او دلالتا دلته دلالتا قید شته کنه هغه دا چې تاجرانو کې دی یو قیمت مقرر دی تاجران دا شی دومره ارزان نه خرڅي خیر دې کنه تعینو بالعرف كتعین بالنص همدغه شان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم نوې ولا يجوز البته د یو قید خیال بساتی بلکې دوه قیدو خام به ورېدا مثلا دې کې اول صورت دا ده چې موکل طبقه دی یو پیسې یادي کې بدیره ل خرڅ کا د بده کې ټول اتفاق دغه ارزان نشي خرڅولې دویمه او ته وی دا شعر ل خرڅ کا دې قید له اعتبار شته کم چې مروج پیسې دی باغو به خرڅي وسې شه د موکل په غیر مروج پیسو باندې یا په غیر جنس باندې خرڅ کو به نه ده جایز دې قیدونه کې د تهمت احتمال وي خیانت ها مطلق ورته ویلي را خرڅ کې پیسې نه دي مقرر کړی وتا او هغه ول خرڅ کو په مروج پیسو خرڅ کو نو مې دا قصه جوړه شول امام سے وی کې برڅ معنی جایز د صاحبین و چنا عرف کې قید لګي په دغه اذن مطلق کې تاسو سور رسیدلې دویمه مسله به عنوان کې والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمه وزياده يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله امام صاحبین سمرګره دی اوس په دې مسله کې کچري وکیل بالشراء ورته ویل مال بلان کې قدري کتاب را لواله یوسفا نو کلاله په مثل قیمت واخستلم سیدی دلته ما قید ولګوي که پیسې وته د کلی به دومره پورې والا به ګران خستلو نه ده جایز ده غینا ځکه کمی پیسې چې د دې کړي دي هغه صراحتا متعین شولې په دې ورسېدلې لګو یو وکیل وکالت کې قید ولګېدل او دا قید مفید هم دی مونږ چې کله وکالت کې مفید قید موکل ولګي اعتبار به ورلې نو که وسی وکیل ګران علی دا خو مخالفت کې دا خو دې سره موضوع کیږي تاسو په اړه شولې وښه وردا نو مقرره پیسې نه دی یادی کړی ورته نو که په مثل قیمت واخستلو جایز او که ګرانی واخستلو بغبنی یسی سره هم جایز او که ګرانی واخستلو بغبنی فاحش سره به ټول وینه دی جایز ولی امام صاحبانو خاصم نه دی جایز وجه ولا څه ذکر کړی و اذن مطلق دی خور په وجه باندې مقید دی کا اور چې کم دی غبنی یسیر پوری یا مثل قیمت پوری دی هم نه فاحش کې نه دی نو قید عرف لګولې دی والعاده محکمه تاسو وبېږي کنه او امام سے وای د څه وخت کې با اذن مطلق چی دا عرف مقید کولې شي کنه نو که خیانت شوبه و به مقید کولې شي دلته شته کنه کله شي ځان له پیسې والی تاسو په نه شولې ځکه د څه مسله شوله والوکیل بالشرعي
يجوز عقد بمثل قيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله. دریم مسئلہ کی رات وسری غبن بیان کی والذي لا يتغابن الناس فيه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين. څوک چې قیمت لګي داغو د قیمت دلان د جنه داخلي کې دا بغبن فاحشي. یو شی بازار کې 20 روپیم خرڅيږي 80 خرڅيږي او 70 باندې خرڅيږي 60 پوری دین لاندې نه خرڅيږي او وصلال شي د موکل شه د دینم لاندې خرڅي په 40 روپۍ درش دا تحت تقویم المقومین نه داخل دا بغبن فاحشي. ها په دغه 70 پوری کې په څو خرڅولو ټیک ده او ګران مثلا 130 پوری ګران خرڅيږي یا وای 200 پوری خرڅيږي اداي والله د سلو بوشه ولا غریب له 1000 روپۍ دي دا غبن فاحش دي دا به نه سي تاسو پوه شولې به علماء بیان کړي دي چاله غبن يسير بکمي غبن فاحش بکمي نو وخت شي ورته الذي يتغابن الناس في مثله نصف العشر واقل منه وان كان اكثر من العشر فهو ما لا يتغابن الناس فيه. نصير ابن يحيى صحیح خبره کړي نصير ابن يحيى نصير هغه سامانونه کام سامانونه نو هغه کې نصف عشر نه گزیر شلو غبن فاحش ده. نصف عشر 5 وای سوي عشر 10 وای نصف عشر 5 وا نو د شي خرڅولو د سلو روپو شي دي عام سامان دي 95 ورل خرڅولم سیدا 98 97 96 95 پوري خو کله دین امر کم شو بس به غبن فاحش دي او په حیواناتو کې تر عشر بوري دي سل روپو حیوان دي 90 بوري ول خرڅو صحیح دي ادین ارزان خرڅو صحیح بني والله خستلو 110 بوري صحیح دي ګرانو به صحیح نه خجی او په عقار زمکو کې باغی کې خمس ته از 20% پورې دي زمکه د سل یو ل ګروپو د 80000 پورې ولا خستلې شي سل روپو زمکه د موکل 120 پورې څنګه القرآن می ویل موکل له اخلی نو 120 پورې خستلې شي دینه ګران نه د موکل زمکه د ول خرڅې دی یو ل ګروپو 80 پورې خرڅول شي دین ارزان نه تاسو پوه شولې دلته به یو قید ولګو دی غبن فاحش ته کنه ده دا صورت به علی توجه جی چې مارکیټ کې یو شی ریټ نه مقرر کله چې مارکیټ کې یو شی ریټ مقرر د قدرت کتاب دی مثلا د 800 روپۍ دی ریټ مقرر دی دغه اوس یوسف ز وکیل کوم په 801 روپۍ دی دا غبن فاحشي دا غیر قابل قبولی تاسو پوه شولې ازما کتاب د مارکیټ کې بس خرڅي کې دای په 800 خرڅي کې په 1 روپۍ کم 800 خرڅیم صحیح بنئ دا کسی چې مو وکړلې چې هوشر د نسبه هوشر دی خمس ته دا لچی باقاعده ریټ نه مقرره ورسېدلې نازین کې کې نه و مخکې راځي 15 نمبر مسله تغيير الوكيل موجب العقد من الامانه الى الزمان. الکه یو سړی وکیل ته وای منګه مخکې به توري تمهید ویلیو د وکیل بلاس کې چې سوي د امانت وی مضمون نه هلاک په صورت کې او استهلاک په صورت کې خو امانت کوم زمان وی نه کې یو سړی وکیل ته وای د مبيعار له خرڅه کې خبريات ساته بهر حال بزامین وکړه نه هلاک شوان یو دوی مال بلانکې شواله پیسې ورکی ورته وي بهر حال بزامین وي د پیسو یک به بیا دی واخستل دغه بزامین وي ترڅو جما دني را رسولي ندیل به اعتباري کني نه با زګه بندگان چې دا قاعده ده دیو د نشي کولای چې شریعت حکم بدل کی او کم کار چې دا سې کوي شریعت حکم ور سره بدلیږي له به اعتبار نه وي دا کی قاعده ده وګورئ وإذا زمن الوكيل بالبيع الثمن عن المبتاع مشتري ده طرفه فزمانه باطل دا باطل وي
بای ته وی لکه مشتری د پیسو ضامن مکانه ما په کې را بیل خبره کړې و بای ته وی مشتری د پیسو ضامن ما دا ټیک نه ده او د اصل وجه دا د ځان لزامین کیږي خیر هم ده کنه پیسې هم بده واجب دي د څه پیسې د پاره دي ځکه دا عقد دی او مشتری ته وی ستاسو د پیسو ضامن ما چاله امزان لا ځان له خسرې کبیل نشي جوړېدل شپاړسم نمبر مسله اډیر باندې نو جزئیات هم ذکر کړي لکه موضوع چې معنی د ودی زمان را ولي سینه ده شپاړسم مسله مخالفت د وکیل بتفریق الصفقه الکه وکیل مخالفت دا کوي چې کوم شی موکل اخلي لګ اخلي صفقه کې تفریق کوي یای ولا خرڅي لګ خرڅي د څه حکم بوي نو یو د بای مسله ده بل د شرا ده امام سے وی بای کې کول لګ خرڅي جایز ده او وجه مقه اصل وقت تیر شلو یو تبر تهمه فی الاحکام فكل من فعل فعلا وتمكنت التهمه في فعل حكم بفساد فعله دلته واستهمت ناراضي لګ خرڅي خلق دا سیګي تاجران او امام سے وجدام ذکر کړي چلته مطلق به ورته ویلي بخپل اطلاق بجاری کیږي وخت ویلو خپل اطلاق باندې بجاری کیږي قید به پکې نه لګو د امام سے بسلو تو ان الاذن المطلق اذا تعرى عن التهمه والخيانه لا يختص بالعرف عرف د وجنبه خاص کیږي نه قید به پکې نه لګي دلته مطلق دی را لخرڅ کدا پکې نشته په یو ځلې خرڅ کې الګ لګي خرڅ کا وایي په خبره مانی لہذا کوم دی نو المطلق يجري على اطلاقه قيد بولغو واذا وكل ببيع عبده فباع نصفه جاز عند ابي حنيفه رحمه الله او دا مفتابه قولا بالقول الصواب کړي او کچری دویلی غلام را لواله شرا مسله وا نو به نیم واخستلو نو به حکم ول ذکر کړي به د امام سے بنظمانه دا موقوف دی ترڅو چې باقی نیم نه یخسته ترغیب ور دا کم نیم یخسته دا به موکل نه حسابي رسې بدی زګه د سره اشتراک راځي نیم ور لواخستلو نو اشتراک په ګراله دا عیب دی نو باقی نیم بالی عیب به ختمي اشتراک عیب دی مخکې مونږ ویلو باقی نیم با ولا اخلي اشتراک عیب به ختمي الا بس کیږي فالشراء موقوف فإن اشترى باقيه لزم الموكل او قانون الموكل لپاره نه لازميږي ولسم نمبر مساله مخالفت د وکیل الى الخير خیر ته مخالفت وکي تاسو لګو ګورئ ورته ویلی مالا یو درهم ولا ورکو مال لس 10 ارطال لحم وهر على والا دا لاړې په یو درهم ورل شل ارت لواخستل په یو درهم نه امام سے مسلک دا دی چونکه موکل او تلس ارت لا یاد کړیو او د شل خستی په یو درهم نو لس ارت لبد موکل لپاره شی او نیم درهم هم متواپس کی ذکر سلت لمقصود او صاحبین وای چې نه موږ به درهم ته ګورو درهم کې وکیل جوړ کړی دا درواله هغه ول ورکړی چې څومره پکېدل لا مطلب دی نو شل واړه به یو درهم شي اصل کې امام صاحب دې ته غدلی دي چې مقصود د شل لسرت لدی د درهم دې لپاره ورکړی دی چې هم تور بدی کیږي مطلب دا نه دی چې بس خامخا یو درهم والا نه لسرت لواله دی پوری اجازه ده او د صاحبانو بنظمانی هغه مقصود د یو درهم خستل دي الله سرت له ځکه یاد کړیو چې یو درهم بلس کېدل نور د یو درهم خستل لګر څومره کیږي پوه نه شوی البدل د بتقیدون لګو و اذا وکلوا بشراء 10 ارطال لحم بدرهم دا الله سرت له یاد کړه وزن خبره وکړه قید بالموزون زکه په زوات القيم کې د ټولو اتفاق دی چې د موکل بنی ویخه کم زیات غسل و د موکل نه وي
دا موږ د چا خبر کو موضوعات کو ورپسې بزیارت الکثیره دیکھا یو درهم باندې د لسو بجې شل واخیست الله کثیره دی حق په یو درهم باندې د شل د لسو بجې یو لس واخیستل لږ شان زیتو نغه عرف کیږي دا به صحیح د ټولو بده اتفاق دی دا به چای به موکل وي ونه رسیدلې نو مجموعي تور څو مسلې شولې درې کچري زوات القيم کیو د امام صاحب درای موافق مسله ده بلکې د څه بوایو دا ټول به موکل حسابيږي او کوم موضوعات کیو نو به ک کثیرو زیادت کثیرو امام صاحب وای څومره چې وته کړي هغه به یو باقی روپۍ به تو بس کوي صاحبین وای چې څومره راوړي هغه روپو باندې ټول به موکلی اول مسله می څه وکړه تاسو غری مړه کچری غیر موضوعات فی ذوات القيم وی او دغه شان ډیر واخلی دو تلګیات کړي ډیر واخلی نو ما ویل د چا به هغه وکیل به ما وکیل یاد کړو وکیل به او کچری موضوعات وی او دغه شان زیت واخلی به وګورو کثیره زیت دی کنه یو دانه نیمه بکې زیت را نه یو دانه نیمه زیت او به ټول اتفاق دی چې دا به د موکل وی او که بیخي زیت کثیرو نو په دغه صورت کې دغه اختلاف د کوم چې قدر مولا ذکر کړي تاسو پوه شئ فتوی به د امام څخه په قول لګولې د القول الصواب کې خجي مخکې راځي اتلسمه مسألة برتمو ویلو کنه وإذا وكلوا بشراء 10 أرطال لحم بدرهم فاشترى 20 رطلا بدرهم من لحم يباع مثله 10 أرطال بدرهم دا قید بلګي ور سره کا دا څه وخت واغستل چې هم تور مارکیټ کې هم بلس یو درهم لست رطل خرڅي لزم الموكل منه 10 بنصف درهم عند أبي حنيفة رحمه الله هو المفتى به القول وقال يلزمه 20 18 نمبر مسألة شراء الوكيل لنفسه الک وکیل د موکل شی ځان لا اخلي موکل وته یو شی اتکل ځان له اخلي غوس دا خبره لګه تفصیلی د تاسو توجه سره واورئ سورتونه دی وګی ښا موکل چې ما دی یوسف تویل مال کتاب ولا لاش ندی اولا دو سورته دی یو دا چې متعین شی متحد کړي مال والا او دویم دا چې غیر متعین دی متعین مثال هلکه د حسب سره چې کوم موبایل دی هغه مال والا او غیر متعین مال مارکیټ کې او موبایل والا بس به متعین کې دو صورت راځي توجه یوسف مام وکیل کو ورسره اسد الله وکیل کو هلکه مال والا ما ورته ویلو د حسب سره کوم موبایل له متعین موبایل هغه مال والا به ورته اسد الله ویل چلکه هغه کوم موبایل له حسب سره مال والا د دې صورت حکم دادی چې مال واخستلو دغه متعین شي او که موکل ثانی له واخستلو به هر صورت با موکل اول زماوي دا خبره وشوه دویم یوسف دغه شی ځان لالي وکیل ځان لوالي نبی دې دو صورت دي زما په موجودګۍ کې ځان لالي د موکل په موجودګۍ کې شی معین وکیل ځان لالي او دویم د موکل په غیر موجودګۍ کې وکیل دغه شی معین ځان لالي نو د اول صورت حکم دار چې دا بد وکیل وي او د دویم صورت حکم دار چې د موکل په غیبوبت کې لي ځان لا به بد موکل وي الکه دا ولیا دا به تور تمهید یو قاعده زده کوي قاعده دا چې کله وکیل ځان معزوله کوي نو د موکل په حضور کې علم کې براولي چې ز معزوله شوم ترڅو چې دغه علم کې نه راوستي ز معزوله شوم بدی وین شي کې نه معزوله کیږي موین شي کې یادو مکا یو دیمه مسله ده چې کله وکیل د موکل مخالفت وکي معزوله کیږي
څو قاعده شولې وکیل چې د موکل مخالفت کې معذور کیږي یو او وکیل به اله معذور کیږي چې د موکل په علم کې به حضور کې ځان معذور کې دوا وسره شي زه موجود امام ورته ویلي د اسب سره کوم موبایل له متعین مال والا او د ایزان لالي دا مخالفت کې یو زه موجود میما مخالفت سره معذور کیږي مزما حضورم موجود میما نو اعتبار امر لشته دی عز الله بس ټیک د ځان له واخست او که ځنه موجود ځان لیلی دا مخالفت کوي ما ځان معذور کوي خو زېما نه دی وخت کې معزل ته اعتبار نشته نو چيلي ما ته یاد کړي او مال به زما به حسابي تاسو پوه نه شولې څو صورت شو مجموعي ته ور باندې درې یو هغه بلو کنه دوه دیو شو دې سره څلورم بلم مرګره کوي اسی ته څلور جوړوها هغه دا چې مال لیلی خو به زما اینو مجموعي ته ورته صورت شو ما دی یوسف تویلیو چرال شاه د اسب سره کوم معین موبایل له مال والا د لاړې مال واخصل هم زما وې د موکل وې دویم د لاړې د تبل موکل مویل مال ته والا نو قبل واخصو کمال واخصو د صورت کې به زما وې د موکل اول به دوا دریم ځان لیلی دو صورتونه زما د موکل په موجودګۍ کې ځان لالي نو به ځان لدی او که د موکل بغیر موجودګۍ کې ځان لالي نو به د موکل له څو صورت شو څلور بدل ته دویمه مسله کې غیر معین مسله ده کما یوسف تویلی ولا که مارکیټ کې مال موبایل ولا مطلق مې ویلو دي کې به 15 صورت جوړیږي تقریبا اول صورت دا قد نسبت ډایرک امیر توکو موکل تعالی کزه دا موکل له موبایل لما نو بدغه صورت کې به د موکل وي دیم به وره اول صورت د موکل ولا پیسې ورکړې وي داغه پیسې روي سری په دې پیسو موبایل راکا داغه پیسو ته نسبت کو غلط شوی مخه اول صورت دا شو نو بده کې با د موکل لپاره اگر ګرستوي ځان لمه خسنه قبليږي پوه شوي به دویم خپل پیسې راوخسلې د موکل نه په دې موبایل راکا نو بدغه صورت کې به د کوم وکیل نه منله د بزان لې یا دا دغه اختلاف شونه د دل به اعتبار قول له به اعتبار خپل به سوې خسته څو شو ځکه وکالت کې پیسې په تعین سره متعین کیږي مونږ ویلو کې خېلې می نو وکیل پیسې خو نه دی ورکړي نسبت یو نه دی کړي خپل ته کړي نغله نه دی خسته او څه معاینه یاد کړي نه دی چې مخالفت وکړي راځي بس صحیح ده دو صورت شو دریم نسبت مطلق پیسو ته کړي لکه موبایل لا کې بشل ضرور روپۍ دا یې نه دی ویلي چې د موکل پیسو باندې راکې ازما به پیسو راکې کوم یو ته نیولې نه دي نو اوس وګورو د نیت څه کړي دي نیت شته کنه شته د سی وایا نیتی ځان لو کوم وکیل لو به چې نیت موجودو موکل ور سره بده کې منی چې ستانه دغه نبی حکم دار کزان لینیت کړي وزان لوي کوم وکیل لینیت کړي موکل لوي او کوم وکیل ور سره دا نه مني چې تا نیت کړي وکیل ور سره نیت خبره نه مني به اجماع د نقد ته وګورو پیسې کمه چاغه ور کړی دي نسبت خو نه دی کړي ور کړی کمې دي ما خل اخیره کې نه کیسه کډه وډه شو کله موکل پیسو د نسبت تو کو موکل لوي کخبل پیسو د نسبت تو کو ځان لوي او که مطلق پیسو ته نسبت کړي نیت ته وګورو شتا کنهشتا کنيت وو نو به موکل ور سره بنیت کی منی چني دیو نو به چې کوم نه تغید او حق لوي اعتباري موکل لو کو وکیل لو څه شو درې او دریم شو کنه او هغه بنیت کې ور سره تکذیب کو چنيت مې ستاده نو دویل مازان لنی توغول نه مال دي نه تو توافق بنیت کرانه لې نو په دې صورت کې نقد د کم نه ور کړی پیسې هغه له اعتباري څه شو څلور شو او پنځم نیت بده اتفاق را لې ما خو د سره نیت کړم نو چې تعالی لما کزان له علم مو ویلو ک نیت به یا بني نیت نو نو به اوس په اختلاف دی امام محمد رحم الله وی عقد لبی للعقد وکیل ویزان لا
ځکه دا اصل دی. او امام یوسف رحم الله وی به بنا قدمانه فیصله کوم پیسې د چا غور کړی دي پوه شولې به دې کې بنده صورت جوړ شو مخ کې څلورو مجموعي ته ورڅو شو نه شو کا د ځین کې واچوي نګوري قدرت همتن دې خو دې صورت رخصتي سره ګور اړ یو مسله کې دا لو بدا وګوري وین وکلو بشراء شيء بعينه فليس له وکیل لنا جائز معين شيء يشتريه لنفسه جزان لوالي ځان لني شي غستله ولي لانه يؤدي الى تغرير الامر دي کې هو امر ته دوکه ور کوي ول هغه سره غرر کوي حيث اعتمد عليه هغه په اعتماد کړي دی اوس د ځان لالي ولان فيه او بلا بدی کی عزل نفسه ځان معزول کولي او لا يملكه على ما قيل الا بمحضر من الموكل دا نشي کولای ځان معزول کی مگر له چې موکل حاضر وي هدايه کی وي کا وان وكلوا بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا فهو للوكيل ابدا وكيل وي الا ان يقول نويت الشراء للموكل دا د نیت خبره ده چې موکل وکي صورت داو کنه او یشتریه بمال الموکل دا چې دغه پیسو ته نسبت وکيو په ګدامو د کتاب ول خپلم د صورت ذکر کړي په دې غیر معین کې 19 نمبر عنوان تاسو پیږي کنه احکام د وکیل بالخصومت الکه یو سړي وکیل بالخصومت جوړ کولال ش عدالت کې زما رب بار مدعي جوړ شه داوی کوا او به گواهانم راواله او به ثابت هم کا او یا زما رب بار مدعي علی جوړ شغت سوی بس می معنا انکار ته کوي چې ثابت درمه نه کی نمون خویلیو وکیل بالخصومت کی حقیقت شرع متروکه ده شرعا نو مطلق جواب اجازت ده ورته دا ویلو کنه اگر چې حق ورته ښکارا شو به نام هم ویلی شي دا مسله روانه ده خجی دی عنوان کې څلور مسلې ذکر کړي. اوله مسله دا یوسف ما وکیل بالخصومت جوړ کو چرکا په دې اسب باندې زما حق ثابت کا صرف نو آیا بعد الثبوت قبضه بم دا کوي کنه قبضه به نشته ده نو امام صاحب زمنګ د درې وړو امامانو مسلک دار دي د درې وړو چې وکیل بالخصومت به وکیل بالقبضه هم وي اول به ګټي او به قبضه کوي دواړه کار به کوي نو کو اجرت معنی کار شوی ترڅو چې قبضه نه کړي پیسې نشي غوښتل ته د هم ته خلا تکمیلی عمل نه دی کړی پیسې څنګه غواړي دا زمنګ د درې وړو امامانو رائے ده او د امام ظفر رحم الله رائے ده چې وکیل بالخصومت وکیل بالقبضه نه دی خلاف الظفر او یاد ساتي د امام ظفر رحم الله قول د مفتابهین دی کا تاسو ورسېدلې وجه سره هو يقول انه رضي بخصومته وكيل خو بخصومت راضي دی بي او قبضه خو غیر خصومت دی نو باغی خو نه دی راضي وکالت خو رضا وکالت د بار خو رضا شرط ده هغه غیر لازمه دي چې په کوم شي راضي دی هغه کې وکیل وي په کوم نه دی هغه کې بنینو او زمنګ د درې وړو امامانو قاعده ده من يملك شيئا يملك اتمامه څوک چې دی شي مالک شي د غیر اتمام به مالک اوس به پوره کوي اجاره کې ویلو کنه به وکاسم ډکې که خیلمی خبر حل دی وای تمام خصومت او انتهایی خصومت د په قبضه باندې راځي چې کله باقاعده قبضه موږي فتوا امام ظفر سبق والله سورته ول ذکر کړل دی رجل وکل رجلا بان يدعي على فلان على کلال شباب داوا وکا د زرو درهم ولم يزد على هذا بس نور ویل داوا په وکا حق ورته ویل به قبضم کړو به خو اتفاق دی چې به خود واړو وکیل لهر خبر پیږي فاثبته الوكيل بالبينه وبالاقرار گواهانو سره ثابت کړل چې زرو به دربوري دی هغه اقرار وکړو فإن له أن يقبضه منه وإن لم يأمره الموكل بالقبض داغوي واختار المتاخرون أنه لا يملك القبض إلا بالنص عليه دا امام ظفر سے برای دا وهو قول ظفر تاسو پوه شولې دا مسله ختم شوله دیمه مسله وسك وكيل بقبض الدين دين وكيل بالخصومت بي کني به الټه کوي على کلال شه غنه مال دين راواله وكيل بقبض الدين قد تسوچ کوي ها د امام سی وای چې څوک وکیل بقبض الدين وي وکیل بالخصومت هم وي او د امام سی قول له مفتابي راي ده
تاسو ورسېدلې البته دې کې بل قیدونه لګو دا اختلاف د امام صاحب او صاحبانو اله ده مثلا باندې خو نه څه پوه شولې وکیل بقبض الدين چې ده امام صاحب وی وکیل بالخصومت هم ده د تمولل شغمون پیسې پوری دي تر روایله د ویل ټیک ده 100 روپۍ برای کې مثلا 100 روپۍ بدر کمزه دلاله اغه نه منله خصومت بکې کنه بکې د خصومت وکیل له کنه امام صاحب خصومت هم وکیل له صاحبین وای نه ده پدې پوه شو ور سره اوس دې کې قیدونه دي ښا دلته د دین مسله ده او کچري اما اذا كان وكله القاضي بقبض مال الغائب کچري وسريتا قاضي وای چې غائب مال د اسب سور سره تیروای له یوسف ته وای دیو مال دیکھا او د غائب دی قاضي ورته ویلی دي نو بدغه صورت کې بالاتفاق وکیل بالخصومت نه دی یو دویم که قاضي وته ویل چې تقسیم وکا اخذ بالشفعي وکا یا هبه کې رجوع وکا یا رد عیب بوجه وکا نو بدی کې به بالاتفاق وکیل بالخصومت هم د کغه نه منله مقابل اختلاف ور سره کو پوه شولې او دلته مسله د دین د کنه قیدم لګولې لکه ما یوسف ته ویل چلال چې اسب سره ازما عین کتاب ور سره د ترال روایله دلته ټول اتفاق دی وکیل بالخصومت نه دی صرف وکیل بالقبض دی دلته مسله د چاوه ندی مقابل دا شوکا دین قید لګیدل او الوکیل بقبض الدين کی امام سی وی وکیل بالخصومت هم دی صاحبین وینه دی وکیل بقبض العين کې ټول اتفاق دی وکیل بالخصومت هم نه دی او دا چې عام کس ویلي کې قاضي ویلي نه غدو صورت هم بیان کړه خدامه مسله ختمه دريمه مسألة وإذا قر الوكيل بالخصومة على موكل عند القاضي جاز إقراره علىك من ویلی وکیل بالخصومت کې حقیقت متروکه ده شرعا نو د خپل موکل خلاف خبره کولی شي مدعی ته وکیل مدعی خپل وکیل ته ویلی بسر څخه انکار کوا نو اقرار کولی شي چې لکه خبره دي صحیح ده کنيش ناراضي ده خبر قصه بس ذکر کوکا برحال دام ویلی چې حقیقت متروکه ده شرعا نو قدري مولا مسله ذکر کړی ده چې کله وکیل بالخصومت د موکل خلاف اقرار د قاضي په مجلس کې وکینو اقرار جایز دی دا قیدونه واوري کله قاضي په مجلس کې سواء كان من قبل المدعي کده مدعي خلاف وکیل وی دغه خلاف اقرار وکي او کده مدعي وی مدعي او مدعي وی علامه بالقبض او بالابراء كان د مدعي خلاف په څنګه کوي مدعي وی چې هغه هم ور کړی دی ته څه غواړي یا غزه بری کړی ما وکیل د مدعي ویا ولا کتا ور کړی دی بس شي یا تی بری کړی وی صحیح شو دا اقرار صحیح دی کنه دی نو صحیح دی مجلس ته قضا کی ورسېدل او مدعي او جبل کول مدعي زما په موکل باندې مدعي باندې استعمال پورې دی منوي کولې شي او کولې شي ځکه حقیقت متروکه ده شرعاً صرف انکار نشي کولای دلته وکیل بالخصومت له واذا اقر الوكيل بالخصومه کچري وکیل بالصلح ما دته ولال شر زدين سره صلح وکا هغه به ما داوا کوي زنه من صلح وکا خصومت من نه یاد کړي او دلاله به ته وای چې بالکل حق دی بوربور دی وایلا دلته بالاتفاق اقرار په خلاف د موکل خپل موکل باندې نشي کولای په صلح وکیل جوړ کړي په خصومت خو نه دی ورسېدلې دا قید ورسره شو لکه یاد یې ساته ورسره د وکیل خلاف اقرار د موکل خلاف کوم مدعي اقرار کولای شي کوم مدعي کولای شي خو ګوره په حدود او قصاص کې نه کچا په حدود او قصاصو کې څوک وکیل جوړ کړي او مال مسله لړاو کنه هغه د خپل موکل خلاف به
اقرار نشي کولای حدود او قصاص کې ځکه شوبه ده بګي هغه شوبات سره ساقطيږي نو قیدونه فایده وشو لکنه وګوره واذا قر الوكيل بالخصومه بصلحنا او بهم بالخصومه من غير الحدود والقواعد عند القاضي جاز اقراره اتصلرم مساله ولا يجوز اقراره عليه عند غير القاضي کله خپل موکل خلاف اقرار کوي عند غير القاضي به جایز نه وي دا صوت طرفين ومسلك دي متابعين ده ابي حنيفه ومحمد رحمه الله هو المفتى به او ورسره الا انه يخرج من الخصومات نبموزي دا اوس وکیل باندې نشو وقال ابو يوسف رحمه الله يجوز اقراره عليه عند غير القاضي عند غير القاضي اقرار وکي چې زما په موکل باندې د مدعي حق دی یا د مدعي وکیل وی او وی چې زما کوم موکل دی هغه حق ادا شوی دی هغه ابرا کړی دا امام یوسف سوی به هم بل اعتبار شته او طرفین وی نشته والله فطر طرفین بقوا الله ورسېدلې شلم مسله اخري مسله وکیل الغائب الکه د غائب وکیل لیکه دو مسلې ذکر کړي ومن ادعى انه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم توجه جي یوسف باندې د دې اسب قرض پورې دي او زه یوسف لورشه مرتبه زده اسب وکیل ما دغه پیسې دغه ما تراکا قرض دی کا امانت نه قرض یو د قرض خبره ده بل ده امانت ده نو اوله مسله د قرض ده غریم چې یوسف اقرار وکي بالکل ته د هغه وکیلی ور سره د امني چې ما مانی قرض دی اوس ورته قاضي وایي چې دا دواړه خبرې مانی چې دا وکیل بالقبضم دی او ور سره ته د اسب قرضدار می نو بس اوس ته پیسې ورکا نو پیسې به یوسف ما تراکی به چې کوم موکل له قرض خوا دی اسب کاغه اومنه چې ما وکیل جوړ کړو خو خبره 400 والو خبره او کوي نه منله نو به یوسف چره دوباره اسب ته پیسې ورکړي ته چې دا خواله کا به یوسف باندې ظلم دی یو بیر ماته پیسې راکړي او اسب دې دوباره اخلي هغه د بری و مزیدار قاعده ذکر کړي دا قاعده دا د والمظلوم ولا يظلم غيره ما دغه نه پیسې خستې ما اوس ظلم کړو نو مظلوم ته خدا حق نشته چې اوس په بل چا ظلم وکړي اسب په پیسې پوری دی هغه هړپ کی ته نشي کولای تاسو وایئ نه شولې والمظلوم لا يظلم غيره وتوغري ومن ادعى انه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم امر بتسليم الدين اليه فان حضر الغائب فصدقه جاز ولا شيء على الغريم من بسنوي والا دفع اليه الغريم الدين ثانيا تاسو بيږي نور بل مسله وي فرق بیانو ورسره دا ويرجع به على الوكيل ان كان باقيا في يده ما نه به غواړي کنه به غواړي واپس نو حکم دا دی چې چریما سره موجود غواړي به او کا هلاک شوی و نه به غواړي او که استهلاک کوم غواړي به درې قصه وغیرہ دي کمال موجود نو ما نه به غواړي وری داغه مال له او پرزا یې راکړې څوک چې پرزا چاته مال ورکی او مالک نه جوړ کړي باقاعده خستلې شي دا هو جو شو او کمال هلاک شوی هلاک استهلاک نه هلاک شوی معنا نبی د یوسف معنا نشي وختلې ولی د چا سره چې د چا مال دغه په اجازه پروت یو هلاک شي خو امانتي ما سره امانت هلاک شوی یوسف تا خو په خو خرا کړو یعنی تا منلی وجزه وګیلم او که استهلاک صورتو نو به په توانینو به که زوات القيم نو قیمت به یو که زوات الامثال نو مثل باور کی اول تا یو اصل ذکر شوی دی چې شی موجود ببقاء بدله الشيء موجود ببقاء بدله نشي بدل چې موجود یې ګویا شی موجود دی به وته ور کوي دویمه مسله بده کی وان قال اني وكيل بقبض الوديعه
فصدقه المودع ولم يؤمر بالتسليم الیه. توجه جی د دې اسب قرض نه امانت پروت دی یوسف سره او اقرار کوي ما سره د اسب امانت دی او زور شو چې وکیل جوړ کړم دا و یو منمتي وکیل لی اوس به قاضي یوسف ته نه وی چې امانت د تورکا هلکه دا څه عجیبه خبره ده دین کې ویل وته ورېکا او د امانت کې وی می ورکوي. توجه ټول لو برا غونډه د فقہ کې کوي او زتا دا منګه بیواتو کې مسلې کړي وغه باندې بنا دي. وجه دا د مولوی سي چې قرض شي کنه ان اذ الديون تقضى بامثالها لا باعيانها. قرضونه خو ادا کیږي په مثل باندې په عین نه. یوسف چې بدن کې ما ترا کړو اسب ویلې شي به ما مال لنه دی ور کړی مثل دی ور کړی ما د خپل مال راکا به الفاظ دیگر بدن کې بیسی پتاین سره نه متعین کیږي چې نه متعین کیږي سب چې ما ته ترا کړی غبیل او اسب غبیل دی. او امانت کی تقضى بعيانها وی بدینها نوی امانت شی امانت به واپس مودات ورګي ودیا نسیدا نو کیسه به ما درا کی به خلانجه جوړیږي نه به را کوي خپل به سي غرضی به ورکوم به را کوي ولی زکه د اقرار وکړو چې او تی وکیلی. توجه جی چې اقرار یو کو خبر دی کی کنه وینه کنه اقرار خو حجت قاصره ده. څوم نمبر ماده ملي وای 76 نمبر کنه 77 نمبر الاقرار البينه حجه متعديه والاقرار حجه قاصره. دا حجت قاصره ده اقرار. دا اقرار کوي چې تی وکیلی دا خو د پردی په مال اقرار کوي حق لري چې د پردی مال مانوي سي. ځکه وکالاتو کې پیسې بتعین متعین کیږي یار دا خبره مې نه وکړي متعین کیږي نه کومه پیسې چې مالا د اسب بغیر کې یا کم مال دی نو خو پردی را کوي او په خپل اقرار باندې اقرار حجت متعدیه خو نه دی کنه نو داغه شی مت نه شي راکول خپل دی را کوي او دیونه کې چې کوم راکول بتعین متعین کیږي خپل راکولو نه اقرار التکرر ورکولو کوم ځای درنه کړو وجي پوه نه شوي کنه بويږي مخکزو. واذا قال اني وكيل بقبض الوديعه فصدقه المودع ولم يؤمر بالتسليم اليه. الکه یو سره بلته وي ماته مال وصول کا پیسې بدل لدر کما یار پلان کی معنی میں پیسې پوری دینه را کوي نو دغه شان وکالت بالاجرت جائز دی او یا جائز دی. دغه وکالت بالقبضه دی کنه توکیل بالقبضه دی. وکالت مې پیسې من مخکې مسله ویلې فتح القدیر باواله سره چې اجرت په وکالت باندې اخیستل شي. نن سبا دا مسلې پیش راځي د خلکو بچا قرضي او هغه نشي وصول ولې بل ته وی طالب دومره اجرت درکما ما ته مال د خپل پیسې دغه وصول کا دا جایز ده. تاسو به عنوان څور کوي وکالت بالقبضه ده. بل مسله ده چې وکالت کې خيار شرط دا کار نه ور کوي کا وجه ځکه وکالت عقد غیر لازمه دی او خيار شرط وغیرہ کوم نه کی کار ور کوي. مخکې من قاعده ویلی و چې کوم عقد لازم وي او فسخ قبلې دوا الته خيار کار ور کوي لکه بيع او چې عقد لازم نو لکه وکالت یا لازم وو فسخ نه قبل ولا همدغه کې به خيارونه کار نه ور کوي لکه نکاح وغیرہ. تاسو پوهیږئ نه دا هندیه کې دی کا ولا يصح شرط الخيار فيها لأن شرط الخيار شرع في لازم يحتمل الفسخ دوړه کې دی ولګول والوكاله غير لازمه هنديه 567 صفحه. بل مسله دا د مولوی سی هدايه کې بار بار راځي وکالت مجلس پورې خاصی کا نه خاص نه وي تلکه تزما وکیل شولې مال دا کتاب والا مجلس کې مخستل شي باري مخستل شي بخلاف بالتملیک الکه تا د دې شي مالک جوړوم نو مجلس کې به وایي چې قبول ده کني ختميږي دا ان شاء الله تاسو له به د خیر سره کتاب الطلاق کې راشي یو سړی خزي ته بل ته وایي یو سړی خزي ته وایي کزان طلاقې ته مالک طلاق ولې شي دا تملیک دی مجلس کې وزن طلاقې رسته نشي
اګه ورته وای ابنه دي چې دا کاغه طلاقه ته د اختیار د توکیل له مجلس سماري مشي پوهیږي کنه یو مسله فقه البيوع ولا د لاندې ذکر کو مساله البريد ولا فقه البيوع کې دا هغه دا چې ز په خبر کې ممال راغواړم اسب نه دا پلاور کې دي زه ورته یم چې لکه بس ټرک کې واچو راضي به مالا اوس ټرک کې مال هلاک شو د هلاکیږي غزما هلاک شو نو د دې مسلې دارو مدار بدی دي چې دا ټرک والا وکیل زما دی کداغه دی ځکه قاعده دا ده چې د موکل د سی بوایو وکیل چې د چا دی شی هلاک شو هم د هغه هلاکیږي اوس د چا وکیل دی دا پیژندل پکار دی نه پیږي قاعده باندې ورسېدې د چا چې وکیل بلاس کې چې شی هلاکی نه د خدای امانت هم د موکل هلاکیږي خو د چا وکیل دی توجه جی نو اول صورت دا دی چې باقاعده تصریح وشي چلکه ګوره ټرک والا به هم ستا وکیلی بایا او ما ته به دا سامان را رسي ترڅو چې ما ته نه را رسېدلی ترغه ما په زمان کې نه دی راغلی ترڅو چې ما ته نه را رسېدلی د دې حکم داري دا د بایا په زمان کې دی ټرک والا وکیل د بایا د کهلا کېدل او دا به هلاکیږي د بایا دیم مشتری وته وي تصریح د دواړو مینس کې وشي دا کوم ټرک والا د ازما سړی دی د ورکا مشتری وکیل جوړ شي دا سي الفاظ ادا کی چې غینه معلومه شي چې لکه دا مشتری دی نو که باقاعده هم دې لپاره الفاظ وي چې لکه مشتری وکیل بستای یا نور د سي الفاظي په دغه صورت کې چې څنګه دی بای آصف ټرک والا تمال ورکو کانټینر والا تمار ورکو بس د مشتری زمان رااله ملک رااله په ځکه دغه وکیلو نو که هلاکې د مشتری به هلاکیږي او کدا تصریح نه وشوي نو به نبی حضرت تنوی رحمه الله او عزیز الرحمن رحمه الله مفتی عزیز الرحمن سب دیوبند هغه د لیکلي چې موکل هغه هلاکی دا بای هغه حضرت سب لیکلي چې بای اصل کې عرف ته وګورو چې عرف کې نه چا وکیل نه خو عرف کې نن سبا مویدا اصل کې د بای وکیل دی غټو قصو کې بای دا کار کوي خلک په آرډر باندې مال غواړي هغه بس خپل کسان یو ته ورکی وروړي ورسېدلې جل نمبر 2 صفحه نمبر 1077